الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألف مرة وبعدد كل ذرة. قابل صد احترام صدر مجلس پدې عظیم الشان جلسه کې تشریف فرما او ډېر معزز علماء کرام او طلبه اعزام او زما په اسلام باندې ډېر مینو غیرتمند او درنو مسلمانانو ورونو ستاسو مخې ته مختلفو اجلو علماء خسته بیانات وکړو وخت کم دی او بیا د ماښام د منځ وخت هم دی استیر ما سوچ وکړ چې مختصر وخت کې د خپل ورونو مسلمانانو ته څه داسې خبره وکړم چې دې ته فایده ورسي. نو مختصر یو خبره نیم کوم او په هغې باندې اختتام کوم چې د لږ وخت کې مونږ فایده اوچته کړو. مادام فایده د ویلو حاصله شي ثواب او تاسو ته د عمل کولو عزتمندو الله تعالی مونږ له په دغه ډېرو نعمتونو کې یو لوی نعمت د اسلام نعمت را کړی دی او بیا په هغه نعمتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نعمت دی. احادیث د پیغمبر دا د تمام امت د تمامو مسلو حل دی. که موږ د پیغمبر علیه السلام احادیثو ته رجوع کړه سنت ته رجوع کړه د دې امت تمام مشکلات به حل شي. او احادیث خو ډېر زیات دي په لکاو دي. امام احمد سے فرمایي چې ما ته 10 لکه احادیث په یاد دي. امام ابو زرع العراقي فرمایي چې ما هغه ته تقریبا 9 لکه احادیث یا 9 لکه په یادو. بعضی حضراتو دا 1 لکه احادیث یادو. نو زموږ د عامرونه په ټولو احادیثو ته نشي رسېدی. نو امام ابو داود صاحب چې په صحیح سته کې یو کتاب د حدیثو لیکل دی هغه فرمایي چې زما مخې ته 15 لکه احادیث دي او بیا فرمایي چې 4 احادیث په دې 15 لکه احادیثو کې داسې دي چې ما منتخب کړي دي چې چا په دې 4 احادیثو باندې عمل وکړو دا فشوا چې په 15 لکه احادیثي عمل وکړو. زه غواړم چې په دې لنډ وخت کې هغه 4 احادیث تاسو مخې ته کېږدم. نو چا چې په دې 4 احادیثو عمل وکړو دا فشوا چې د رسول الله په 15 لکه احادیثي عمل وکړو. هغه حدیث وکړو منه حدیث تاسو مخه ته ما اولستو چې په خپل عملونو کې اخلاص پیدا کړي. کته مونږ کې نظریه د پاره مکه او د الله د پاره کوا کته زکات ورکې دریا د پاره مو ورکوا په اخلاص سره ورکوا تر دې پورې چې د یوې کجوري عمره صدقه کې گاونډي لور کې غریب لور کې پردي لور کې نو د الله د رضا د پاره ورکوا. رسول الله فرمایي په خپل حدیث کې چې کله د کجوري عمره ټوکړه د الله په لار کې د الله د رضا د پاره ورکینو الله پاک دا پالي لکه څنګه چې تاسو د اسونو بچی پالئ تر دې چې د احد د غر عمره کجوره ته جوړه کی نو هغه عمره ثواب بیا د هغې په بدله کې الله پاک تاسو له درکړي. نو هر عمل چې کوئ عزتمندانو په اخلاص پې کوئ او د ریاکارۍ نه ځان ساتئ. انشاءالله په دې خبره به زموږ عملي کړو. خو تاسو دلته راغلی او دلته ناستې دام د اخلاص په نیت دا نه چې د مولانا صاحب مخې ته ځان وښیم دا نه چې زما یو ورواره زما د مرګري زوی ختم کړی دی چې هغه مې وویني چې هغه ته ځان وښیم. لومبنی مقصد به پکې د الله رضایي. نو اعمالو کې به موږ د الله پاک رضا راولو. دا لومبني حدیث مقصد دی. دویم حدیث چې امام ابو داود سے فرمایي د 15 لکه احادیث خلاصه ده هغه دا د رسول الله فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د یو انسان د خپل مسلمانۍ علامت دا دی چې دی بلایانی کارونه نه کوي لایانی خبرې باندې کوي. لایانی کارونه نن سبا ډیر دی پاغې کې د ټول نغټ لایانی کار د فیسبوک استعمال دی د ټول نغټ لایانی کار پکې د انټرنیټ استعمال دی د یوټیوب استعمال دی. نو چې کله د لایانی کارونه موږ ځان منی کو او خلم د لایانی خبرو نه منی کو نو موږ به کامیاب شو. ابو بکر صدیق انت عظیم هستی چې زموږ
تمام د عقاید کتابونو دا خبره لیکل ده چې د انبیاء کرام علیهم السلام نه پس با لومبنه غ هستی په امتیانو کې چې د جنت پس مکه بخپه مبارکه کې دی هغه ابوبکر صدیق صاحب دی. هغه غونته هستی با خپل جبه کله کله راټینګ کړه او به فرمایل چې د جبه زده هلاکت کندې ته وغرزولم، د جبه زده هلاکت کډو ته وغرزولم. نو چې حضرت ابوبکر صدیق زمونته هستی خپل جبه بارکه دا خبره کوي نه ما شو ما پکې څه شه دی، ما او تا خو هیڅ حیثیت نه لرو. نو د لایانی کارونو او لایانی خبرو نه بزان بچ ساتو. غیبت لایانی خبره ده، چابان الزام لګول لایانی خبره ده، دروغ ویل لایانی خبره ده، کنځل کول لایانی خبره ده، او دا غینه علاوه فزول خبره کول چې د بل مسلمان زړه په خبر شي دام لایانی خبره ده. نو د دې لایانی خبرو د لایانی کارونو نه بزان ساتو. نو دویم حدیث ته من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، د یو خپل مسلمان د خپل اسلام علامت دا ده چې دی بلایانی کارونو او لایانی خبرې باندې کوي. نو په دې دویم حدیث په عمل کوو کنه. دریم حدیث امام ابو داود سے فرمایي چې د 15 لکو احادیث خلاصه ده. هغه رسول الله مبارک ارشاد دی فرمایي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه السلام. تاسو کې یو کس هغه پوری صحیح مسلمان نشي جوړې دی، کامل مسلمان نشي جوړې دی تر څو پوری چې د ځان لپاره کم سیس خوخي د بل مسلمان رور د لپاره خوخ نه کیا، د ځان لپاره تغیبت نه خوخه بل مسلمان پس غیبت مکوا، د ځان لپاره ته دا نه خوخه چې چاله د رشوت ورکې د بل مسلمان نه رشوت ماخلا، د ځان لپاره ته دا نه خوخه چې تعالی د پناب تول کې سو کمی وکیا، د بل مسلمان سره پناب تول کې کمی مکوا، د ځان لپاره دا نه خوخه چې ستانه سو قرض واخلی او بیا ستا قرض باندې خپکی دی او قرض واپس نه درکې. نو تم چې د چانه قرض واخلی نو خپه مګدا واپس ولا قرض ورکوا. د ځان لپاره دا نه خوخه چې ستا خور لور ته د نامحرم انسان وګوریا، د بل مسلمان رور ته خور ته او د بل مسلمان لور ته چې کم دی په غلط نظر باندې مګورا، هغه د پرته نامحرم یا. نو کله چې انسان د ځان د پر کم کمالات خوخی هغه د بل مسلمان د پر خوخ کې دی صحیح مانو کې مسلمان شو. نو دا دریم حدیث دی چې رسول الله فرمای لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هغه انسان به هغه پوری مسلمان نشي جوړې دی چې د ځان د پر د کومه پیمانه یې خدا هغه د بل مسلمان د پر کې نه خوده. نو دا څه وکړو ان شاء الله کنه. کم عزت احترام چې خپل بچی له ورکو هغه احترام عزت په د بل بچی له ورکو. کم عزت او احترام چې خپل اولاد له ورکو هغه عزت احترام به د یتیم ماشوم له ورکو. کم احترام او کم عزت چې خپل لور له ورکو هغه احترام او هغه عزت په د بل یتیم ماشوم له ورکو. کوم داس ان شاء الله کنه. زمون په کورونه کې کو دا حدیث جمع دی شو کورونه به اختلافات ختم شي. ز اکثر زینو کې وایم په کوم ورځ چې خواخې دا وي چې زبر د لور او د انګور په منځ کې فرق نکوم، د کور کې به تر قیامت پورې جنگ را نشي. په کوم ورځ چې کله د انګور دا وي چې زبر د خواخې د مور په منځ کې فرق نکوم، دوانه به یو شان مند ګړم، د کور کې به تر قیامت پورې جنگ او اختلاف را نشي. صرف دا یو حدیث د معاشره د حل لپاره. نو دریم حدیث د رسول الله شو چې تاسو کې هغه پورې یو مسلمان کامل مسلمان نشي جوړې دي چې د ځان لپاره کومه پیمانه کې خدا هغه د بل مسلمان رور لپاره نه خې، د ځان لپاره کوم انصاف خوخي هغه د بل مسلمان رور لپاره خوخ نه کوه. دا دریم حدیث دی. څلورم حدیث د معاملات متعلق دی. بخاری شریف حدیث سے سیاست تومره نقل کړی دی. امام الانبیاء فرمایا الحلال بین، حلال واضح دی، حلال تبع حرام نه وي، والحرام بین، حرام واضح دی، حرام تبع حلال نه وي. کنوم ولا شل پیر بدل کیا د بانک د سود په ځای بنوم باندې چې کوم دی ټرست نوم کې دی، نفع نوم کې دی، هغه به بیام سودیا د سود نه ځان بچ کیا. خپل بچو ګېړو ته به همیشه حلال اچي، د خپل بچو ګېړو ته به چرم حرام نه اچي، نه به خپل ګېړې ته حرام اچي. نو حرام واضح دی، حلال واضح دی، حلال بغټیا، د حرامو نه ځان بچ کیا. وبینهما امور مشتبهات، د دې په منځ کې مشتبه امور دي چې ستا په ځل کې شک راغی چې دا او کما کوونه کما دغه کار هغه وخت کې پرېدا. د یو قابل مفتی نه تاسو کا، د شریعت د عالم نه تاسو کا. رسول الله په یو بل حدیث کې فرمای دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چې کوم ځای کې د شک پیدا شي هغه کار مکوا.
بشک کار وکړه، صفا کار وکړه، فتوا وغواړه، فتوا کې جواب تا ته ملو شو، دا غي نه پس هغه کار وکړه. د ظلم یو مفتی دی، زړه بستا په خوراک کې چې دا کار نه دی کول پکار، هغه وخت کې لاس ونی سره کار مکوا. د شریعت نه د پوسو کا، شریعت د توي اوکا کو شریعت د توي مکوا دا کار قطعا نه کیا. دا سلورم حدیث ته د دې معاملات متعلق دی. دا سلور احادیث چې کم کس په عمل وکوا نه د په پینځول کو احادیث عمل وکوا. بعض علما د دې سره یو پینځم حدیث هم یوځای کوي چې دا پینځم حدیث هم سره یوځای شي. نو چا چې په پینځو احادیث عمل وکوا، پینځل کا حدیث خو پینځل کدي د اسلام په تمام شریعت باندې پورا عمل وکوا. پینځم حدیث ده ډیر آسان ده. زموږ د سکولونو کتابونو کې بچي ویا، بخاری شریف کې شتا، مسلم کې شریف کې شتا. رسول الله ډیر خوږ حدیث ده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تاسو کې کامل مسلمان هغه دی چې دغه د جبه او د لاس د نور مسلمانان بچ پاتې شي. بل مسلمان ته د خپل جبه په ذریعه نقصان مو ورکوا، بل مسلمان ته د خپل لاس او خپل په ذریعه باندې نقصان مو ورکوا. نو مسلمان ډیر غټ حیثیت دی، مسلمان له احترام او عزت ورکا. عبد الله بن مسعود صحابي دی، هغه فرمای رسول الله خانه کعبه ته مخ ته ولال دی، فرمای اے خانه کعبه ستا احترام اوچت دی، ستا عزت اوچت دی او ستا ډیر اوچت حیثیت په اسلام کې، ستانه اوچت یو سیس نشي کېدی. لیکن یو سیس داسې دی خانه کعبه بیت الله چې دغه درجه ستانم اوچته ده. عبد الله بن مسعود فرمای ما د خپل غوګونه راولان کړو چې به کم سیزیا چې د خانه کعبه نیم درجه اوچته ده. رسول الله او فرمایل هغه د مسلمان جان دی او مال دی. لہذا که یو مسلمان جان ته پناه حق نقصان رسه دغه گریوان ته لاس اچي د فشچ خانه کعبه د اون وړولا، د مسلمان مال ته پناه حق لاس اچي، د مسلمان نغلا کیا په حرامي طریقې سره ته مال ګټیا د فشچ خانه کعبه د اون وړولا. نو بعض علما فرمای چې دا پنځم حدیث وسره یوځای کې او په دې پنځو احادیثو د عمل وکړو دا فشچ په مکمل اسلام د عمل وکړو. نو په دې مختصر وخت کې با نه مختصر سبق تاسو یادی کنه. ولومبني حدیث انما الاعمال بالنیات، عملونه کې به اخلاص راولیا، ان شاء الله عملونه کې به اخلاص راولو کنه. دویم حدیث من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، د یو خپل مسلمان د خپل اسلام علامت ده چې دی بل یعنی خبرې نه کوي، لا یعنی کارونه بنه کوي. دغه مثالونه تاسو په خدمت کې ما پیش کړو. دریم حدیث لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، چې تاسو کې یو کس کامل مسلمان تر هغه پورې نشي جوړېدي تر څو پورې چې کم کمالات د ځان د پر خوخي هغه کمالات د بل مسلمان رور د پر خوخ نه کیا. سلورم حدیث الحلال بین، حلال واضح دی او چې شیخی په اسلام کې نشتا، حلال او ته حرام نه وي، والحرام بین، حرام واضح دی، د حرامونو په نوم بدلولو باندې حلال نه جوړي، خپل ګډه ته حلال د اولاد ګډه ته همیشه حلال اچیا. دا سلورم حدیث شو. وبینهما امور مشتبهات، د دې په منځ کې مشتبه امور دي، کو څر دې په خبره کې شک پیدا شو، عالم ته پریدا، شریعت ته پریدا چې زما په دې فتوا طلب کوم، د عالم نه د دې مسلې ته پوس کوم کو جایز کوم با کو جایز نه یا هیڅ شربه اونکم. دا سلورم حدیث شو. پنځم حدیث رسول الله فرمای المسلم، تاسو کې مسلمان هم هغه دی من سلم المسلمون چې دا غدا من لسانی و یدی د لاس د جبن نور مسلمانان بچ پاتې شي. نو موږ به مسلمان د خپل جبه نقصان نه رسو کنه، کنځلې بنه کو کنه، رد بد بنه وایو کنه، او داغه شان غیبت بنه کو کنه، پچا به الزام نه لګو کنه، د چا لاس ته بنا حق گریوان نه چو کنه، او چا پسې به خلاف قلم نه استعمالو کنه. دا پنځم حدیث ته چا چې به پنځم حدیث سره عمل وکوا او دا پنځم حدیث په خپل عمل کې راوستو، د شریعت په تمام احادیثو عمل وکړو، د اسلام په هر څنګه باندې عمل وکړو. نو کوم ان شاء الله کنه دا سبق بزان سره دلته د پلو نه غوټه کو په پلو سره او ځان سره په وخت لګورونو کې مم ان شاء الله د دې تعلیم ورکو. صحیح ده کنه؟ زه په دې خبرو اکتفا کوم او د خپل بچو ته چې دونه په دې وړو کې مسجد کې ګڼ تعداد کې د دونه ماشومان د ناظرین فارغ شو او بیا د حفظ نه تقریبا وته ماشومان فارغ شو. زه سلام کوم د دې اساتذو ته، زه سلام کوم د قرا او حضرات ته چې دې وړو وړو دیوالونو کې دې وړو وړو اماراتونو کې امت ته دونه مثمره نتیجه ورکړه، امت ته دونه مفیده نتیجه
نتیجه ورکړه قسم دې په دې وړو دیوالونو باندې دوکه نشه دا د یونیورسيټو دغه لسو چتونه بهترین نتیجه تاسو لورکې دا دغه غټ عمارتونو په ځای باندې ستا معاشرې له بهترین اعلی خلک درکې دا تاسو له امن پسند خلک درکې دا د معاشرې نافع خلک تاسو له درکې لہذا مدارس سره خپل تعلق قائم کې خپل بچون عالمان جوړ کې او په خپل معاشره کې د علماو کثرت کې یو خبره کوم اخیری چې ان شاء الله تاسو معاشره کې د بچون عالمان جوړ کې تاسو په رزق کې به برکت واچي الله بس تاسو په رزق کې برکت واچي دا تجربم دا مشاهدم دا چې کلم چا خپل بچي علم ته چول دي الله په د رزق دروازې واکړي دي الله په د رزق دروازې کولو کړي دي ان شاء الله مدارس سره به تعلق ساتو کنه او ان شاء الله د علماء مټي به جوړیږي کنه د خپل بچو نه معلمان جوړو کنه صد مبارک بادي ورکوم د دې ماشومان والدینو ته چې الله په دون غټ کرم وکړو یقینا ک پنن ورس باندې دی په دې سرونو په کروڑو روپے بوجه ایخوي شاو ته هدیه کړوي چې ځان له پراپرټي والا زمکه والا ګاډي والا بنگلي والا دونه د خوشاله خبره نه ده سونه خوشالي چې الله د دې بچو د مور پلار ته نصیب کړه د دې خپلوانو ته نصیب کړه د محلې ته نصیب کړه د علاقې ته عموما نصیب کړه الله رب العزت د دې مدرسې هر بچي د عالم اسلام یو عظیم شخصیت جوړ کیا او الله دې د دې علاقې چې نور د اهل حق مدارس تیا د علماء ربانیین مدارس تیا تاسو د 400 اسمکه زرخیزه ده د شمس الحق افغانی غونته شخصیت پیدا کړی دي حسن جان غونته شخصیت پیدا کړی دي شیخ ادریس غونته شخصیت پیدا کړی دي د اسمکه ډیره زرخیزه ده لکه توجه غواړي تاسو دا بچی لک د علم تور واچوي قسم دې سبب امام رازی غونته شخصیت د 400 نه اوچتیږي غزالی غونته خلق با د 400 نه اوچتیږي عبدالملک جوینی غونته خلق با د 400 نه اوچتیږي ابو منصور ماتوریدی غونته خلق با د 400 نه اوچتیږي ابو الحسن اشعری غونته خلق با د 400 د زمکنه اوچتیږي او قاسم انو طیبه د 400 د زمکنه اوچتیږي حسین احمد مدنی با د 400 د زمکنه اوچتیږي شیخ الهند محمود حسن دیوبندی با د 400 د زمکنه اوچتیږي او حکیم الامه مجدد المله حضرت مولانا شاه اشرف علی تنوی غونته خلق با د 400 د زمکنه اوچتیږي تاسو زمکه زرخیزه ده دې ته لګه توجه کول غواړي ان شاء الله تاسو په اولاد کې بل غټ خلق پیدا کیا موږ تاسو زمکه ته د رش په نظر باندې ګورو د مینې په نظر باندې ګورو دا د علماو زمکه ده دا د غیرتمن مسلمانانو زمکه ده مستقبل کې به ان شاء الله داسې وی کنه او دا به ال داسې چې تاسو عوام او علماو ته توجه یا تاسو د خپل بچو عالمان جوړوي د علماو سره مینه کوي کم سړی چې د عالم سره مینه کوي د سور امی د په اولاد کې بلویل علماء محدثین مفسرین متکلمین او غټ خلک به کې پیدا کیږي لہذا د علماو زمکه ده د غیر مسلمانانو زمکه ده حاجی تورنګزی غونته خلک دلته نو چتیږي حاجی محمد امین غونته خلک او شاق رسول دلته نو چتیږي د دې وجنوي عزتمندو د خپل بچی مزه کوي دین ته متوجه کې بعید نه ده چې دا کوم نمونه ما واغست د قشن شخصیت ته مستقبل کې اوخیجیا زبده خبرو باندې اکتفا کوم الله تعالی دې موږ تاسو لپاره مختصر خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.